بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مفتي حضرت علي حفظكم الله ورعاكم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره د ټولو نه مخکې تا ته مبارکباد وایو او مبارکي درکو په اظهار د اختیارولو د منهج سلفي او د تابعداري د کتاب او د سنت. مخکې نه تاسو په دې منهج وای، خو لیکن اوس هم اظهار وکړو، د خبره مظاهره کړه او د دې هم په منبر باندې اعلان وکړ. دا یو ډېر ښایسته عمل دی او د مبارکۍ قابل دی، او موږ د الله نه غواړو چې الله دې تاسو ته استقامت درکړي. اصل څیز هغه استقامت دی چې سړی په صحیح منهج باندې مستقیم پاتې شي، او دا حکم دی د الله او د رسول چې استقامت اختیار کړي. رونو سلفي منهج دا د صحیح اسلام یو تعبیر دی او عنوان دی. سړی چې وایي زه مسلمان یم، نو د هغه یو ښه تعبیر هغه دا دی چې سړی وایي زه سلفي یم. ولې په دې اسلام کې ډېر فرق ځان حسابوي، یو ځان ور داخلوي، به امتیاز نه راځي. او که سړی وایي چې زه کتاب الله منم او سنت د رسول الله منم، دا هم که د هر چا نه تپوس وکړي نو هغه وایي چې زه هم دا منم. نو د هغه دپاره یو ښه مابهل امتیاز هغه دا دی چې انسان وایي زه سلفي یم. سلفي دا معنی کتاب او سنت منم په فهم د سلف، او زه په منهج د سلف صالحین ویم. رونو دا هغه اعلان دی او دا هغه ښایسته تعبیر دی چې دا ډېرو مخکې علماو چې هغوی ته کله خطایي د دې نورو مناهجو ښکاره شوو، نو هغوی داسې ویلي وو چې مونږ اوس د کتاب د سنت تابعداري به کوو، کتاب د سنت په منهج به ځو. مخکې هم ډېرو علماو داسې اعلانات کړي دي او د خپلو زړو خطاینو نه توبه ایستې ده. پاتې شو د خلکو لعن طعن او د خلکو سب و شتم. نو دا خو د حق خاصیت دا دی چې سړی حق اختیار کړي، نو د هغه سره به دښمني کېږي. لکه ورقه بن نوفل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلي وو، هر کله چې انسان د حق اعلان وکړي او یا یو حق خبره وکړي، نو د هغه سره دښمني کېږي او خلک به ردي ودي وایي او خلک ته ضرر هم رسوي او کوشش کوي چې هغه ته ضرر ورسي. لیکن الله یې بیا حفاظت کوي او الله سبحانه وتعالی غالب کوي او الله ولا اخري انجام ښه کوي. د دې وجه نه که څوک خبرې کوي او تاسو ته رد بد وایي او کنځل کوي، نو دا اصل کې د اسلام سره دښمني ده، د قرآن سنت سره دښمني ده. تاسو سره د چا دښمني ذاتي نشته، دا د حق سره دښمني ده. او تاسو ته پته ده عبدالله بن سلام رضی الله عنه چې کله اسلام راوړ، نو نبی سلام یهودو نه تپوس کړی، دا تاسو کې څنګه سره د عبدالله بن سلام؟ هغه ویل سیدنا و ابن سیدنا. او چې بیا کله هغه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له دا شهادتین ولستو، نو بیا هغې ویله دا په مونږ کې شرنا و ابن شرنا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یهود دا د ډېر بهتان والی دي، مخکې څه ویله اوس څه ویله. نو کله چې ته د چا سره ملګری یې او د هغو خبره کې
هغه ته ډېر ښه سړی دی او دا مونږ کې غټ عالم دی او ښه سړی دی او د ښه صفتونو والا دی او شیخ دی او چې کله ته حقه خبره ښکاره کړې او د هغوی د طبیعت او د خواهش خلاف نو بیا به وایي دا ناکاره سړی و. نو دا ویلې شوي دي او دا به ویلې کېږي او د حق خاصیت هم دا دی. خو لیکن مونږ به استقامت نه کار اخلو او د الله نه به سوال کوو چې الله دې مونږ ته استقامت را نصیب کړي. او تکلیفونه په دې لار کې او دا مشکلات څنګه چې ستاسو مشکلات دي د مسجد نه د کور نه رایستل او اخراج، دا خو مسجد او کور دی د حق وجه باندې خلک د کلو د علاقو نشته شوي دي او په هجرت باندې مجبوره کړی شوي دي. دا هجرت دی د الله دپاره. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. دا هجرت الله او رسول ته دی او دا غدا الله د رضا لپاره دی او دا ان شاء الله الله ته مقبولي. او د مؤمنانو صفت دا د تاسو ته معلومه ده چې الله فایت البر کې فرمایلی دي والصابرین فی الباساء والضراء. مؤمنان به صبر کوي په مالی تکلیفونو کې او په بدني تکلیفونو کې، یو د صبر نه کار اخلي. ان شاء الله د الله مدد او د الله نصرت او د الله معونت دا ورسره به شامل حالي. الله سبحانه وتعالی په بنده باندې امتحان کوي. د دې وجه نه موږ خپل ورور ته مبارکي وایو په اختیارولو د دې منهج او د یو ښایسته منهج دی چې دا د ټولو بدعاتو نه پاک دی. دا د متکلمینو د آراو نه او د هغوی د بدعاتو نه او د هغوی د فساداتو نه پاک او دا د غلط تصوف نه پاک مسلک او منهج دی او دا د ارجاء او د تجهم او د اعتزال او د خارجیت او د ارجاء او غیره د ټولو بدعاتو نه او د رفض او د تشیع نه او د انکار حدیث نه او د ټولو ضلالاتو نه یو پاک صفا ستره منهج دی. او باذن الله موږ دا په چلنج سره وایو چې په دې منهج کې نه څوک بدعت ښودی شي نه څوک شرک ښودی شي. دا د شرک او د بدعت نه یو پاک منهج دی او مقصود هم دغه دی. او خلک هم دا وایي مونږ توحید غواړو، مونږ سنت غواړو، مونږ توحید سنت خورول غواړو. نو دا هغه یو پاک منهج، هغه دا منهج دی چې په دې کې د الله سبحانه وتعالی پوره توحید شته دی او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامله تابعداري ده او د الله د رسول اتباع پکې ده او الله او رسول کامل محبت پکې ده. مونږ به کمی خو دا منهج دا یو کامل مکمل منهج دی چې په دې کې هیڅ کمی نشته. الله سبحانه وتعالی دې ورته ته استقامت درکړي او الله دې مشکلات زموږ سره آسان کړي او الله دې صبر توفیق درکړي او الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې نور عزت زیات کړي او الله دې کامیابیانې درکړي. او ان شاء الله زموږ متعلق څه خدمتو د ورځو شپې ان شاء الله مونږ به تابع یو، مونږ ستارونه یو، خادمان یو، مونږ ته به امر کوئ. الله سبحانه وتعالی دې ستاسو حفاظت وکړي او الله حافظ ناصر شه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو ورور محمد افضل سلفی سواتي.